اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كم زيده قال الشيخ قال الشيخ أبو الحسن أشعري دا دے کنا مصنف علیہ الرحمت تاسو تر یو واقع ذکر کوي ابو الحسن اشعری سے چې دا یو لوی شخصیت وکړ دا د ابو موسی اشعری سے داغي د قوم نرو یمن اوسیدون کې او رئیس المتکلمین د اهل السنت والجماعت اغي په اول وخت کې معتزلی خو بیا په طلب د حق کې وو چې یا الله ما ته حق کارک. ابو الحسن اشعری صاحب داغه استاد معتزلی ابو علی جبائی دا معتزلی ابو علی جبائی دا معتزلی د بصری اوسیدون کې نو د شاګرد ابو الحسن اشعری صاحب ترنا تپوسو کو او تپوسه داسې وکړلو سوال او جواب چې پاغه تپوس کې الله جل جلاله ابو الحسن اشعری صاحب ته حق کارک او پاغه سره عقیده د معتزله او باطل وګرځیدا. بس ابو الحسن اشعری صاحب د معتزله او داغین راوختلو او اهل السنت والجماعت دا عقیده اختیار کړله او ابطال د عقاید د معتزله شروع کړلو. بس الله په رحم وکړه. الکه دی ابو الحسن اشعری صاحب د استاد نسته پوس کړی وی ناغه تپوس داو اشعری صاحب ویل خپل استاد ته علی جبائی ته چې یو درې رونه دي سورونه دي درې دي یو وفات شولو خو مطیع وفات بالغ عبادتونه د الله جل جلاله کول نیک اعمال کول بس سړی وفات او دویم چې اونو هغه په الف لام باندې وو هغه د ګناهونه او غټ ګناهونه وکول ما تعصیا مرسلسو ګناهګار مرش او دریم نمبر چې ده نو هغه ما تصویرنا ماشوم وفات درې رونو کنه نو د دې بس حال بوي ابو الحسن اشعری سے ویل سحال بد دې درې وړو نو علی جبائی سے ویللې چې اول چې کوم ما ته مطیعن دې د تب ثواب ملاويږي جنت ته وزي او دا دویم چې دې چې ما ته عصینا لا کافر ولا مسلم يعاقب في النار سزا به ته ملاوخره شي پس کی اور جهنم کې بوي پس کی بوي جهنم او دا دریم چې دی مرتکب د ګناه کبیره وي چې مرتکب د ګناه کبیره جهنم کې به پروت وي. او دریم نمبر چې دی نو لا ما تصویرن چې لا يصاب ولا يعاقب نبو ته ثواب ملاويږي او نبو ته عذاب ملاويږي اگر چې په جنت کې بوي خو نبو ته نعمتونه ثواب ملاويږي او نبو ته عذاب ملاويږي. صحیح شول
دا جواب ورته چا ورکړلو استاد د خپل اصول المعتزله د هغې په قوانینو سره ورته جواب ورکړ علي جبایي ورته دا جواب ورکړ صحیح شوه خاجي نو اشعري صاحب ورته وایي اشعري صاحب دا دریم نمبر سویم نمبر دریم چې صغیر دی که دا صغیر الله ته ووایي چې ته ما ته ثواب نه راکې تا زه ولې په ماشوموالي کې وفات کولم زه به دې پرېښی وی چې غټ شوی وی ما به په تا ایمان راوړی وی او ستا اطاعت به مې کوللې نو جنت ته به داخل شوی وی ثوابونه به راته میلاو شوی وي نو الله به ورته څه جواب ورکوي نو علي جبایي ورته وایي ابوالحسن اشعري صاحب ته چې الله به ورته ووایي دې ماشوم ته چې ما ته پته وکړه ته غټ شوی وی نو تا به نافرماني زما کوللی نو جهنم ته به تللی اور ته به تللی نو ستا دپاره اصلح داو چې ته په ماشوموالي کې څه شي وفات شي ذهن دې پوره سي دا ستا دپاره څه اصلح او اصلح دا خود معتزله یو عقیده ده چې اصلح په واجب تعالی باندې واجب دي اصلح په واجب تعالی باندې واجب دي اصلح په واجب تعالی باندې څه دي واجب دي چې اصلح وکړي نو اے ماشوم استاد لپاره اصلح داوا چې ته په ماشوموالي کې وفات شوی وې دا استاد لپاره اصلح ته غټ شوی وې نو ته به عاصي به وې بیا به جهنم ته به تللی نو ابوالحسن اشعري صاحب ورته وایي که چېرته دا عاصي ووایي چې یا الله تا زه په ماشوموالي کې ولې نه وفات کولم اوس به په دې اور کې نه وې ځکه اصله خاصم په واجب تعالی باندې څه ده واجب د تاسو وایي ای معتزله نو که دا عاصي ووایي چې زه دې په ماشوموالي کې یا الله ولې نه وفات کولم نو زه به دې اور ته نه داخلېدم نو الله به ورته څه جواب ورکوي اعتراض باندې پوه لکه بس حیران ودرېدل روجي په بوحت الذي بس جبایي صاحب حیران دریان ودرېدل چې زه درته اوس څه جواب ورکړم نو ابوالحسن اشعري صاحب پوه شو چې دا عقاید د معتزله دا باطل دی یو دا نورم داسې دا باطل دی بس د هغې مذهب یې پرېښوست او شروع شولو په ابطال د رای د معتزله رایګانې او د هغې عقایل بیا څه کول باطلول به او ختمول به او اثبات د اهل السنت والجماعت دا به کول دا عقیده به د هغې اثبات به کولو ذهن پوره سي دا واقعه ذکر کوي راځئ چې کتاب کیسه آسانه ده الى ان قال الشيخ ابو الحسن اشعري فرمایلی دی شیخ ماهر پلپن ابو الحسن چې صاحب د حسن الاشعري او څوک دی ابو الحسن اشعري لاستاذه خپل استاد ته ویلی دی ابي علي جبایي څوک دی ابو علي جبایي دی الک نبراس حاشیه تر ورشد دی وهو محمد بن عبد الوهاب من معتزله بصره والجباء قريه من قرى غازرون کنه نو لهذا دا غوی عقیده دا چې اصلح په واجب تعالی باندې سدي واجب دي کنه نو ابو الحسن اشعري خپل استاد ویل علي جبایي ما تقول في ثلاث اخوتنا تسوی د درې ورونو په باره کې اخوتون کې چې دا تام مدوره وي
نو د نرونه مراد وي او چې غیر مدوره وي بیا ترنه خویان دی مراد وي بیا ته څه مراد وي خویان دی مراد یا لکه پوه شولې په دې باندې مات احدهم وفات شولو یو د دوی نه مطیعا تابعدار والآخر او بل پکې وفات شولو عاصینا نافرمان والثالث او دریم نمبر پکې وفات صغیرنا سو معشوم الګا د سوال نشان دی کنه لیکلو کې به د خیال ساتي فقال او فرمایل شا علی جوبائی سے وتویل ان الاول تحقیق سره اول نمبر چې ما ته مطیعا دی یصاب دوی ته ثواب ملاو ثواب به ته ملاویږي جنت ته نعمتونه د الله به ویږي فل جنت فجنت کې لوی لوی نعمتونه والثانی او دویم نمبر لکه ثانی دویم نمبر سوک دی عاصیان کنا والثانی يعاقب في النار سزا به ته ملاویږي في النار پس کې به وي ورکی والثالث او شویم نمبر دریم نمبر چې هغه ماش صغیر مړ وي کنه لا يصاب ولا يعاقب نبوت ثواب وي او نبوت عذاب وي اگر چې جنت کې به وي او لہذا ثواب او عذاب به تر نه وي او بس داسې خاجي الک زراری المشرکین د مشرکانو بچي دا په جهنم کې وي او کو جنت کې وي مختلف اقوال سو کوئی چې تابع د ابوین وي ته بس ابوین جهنم کې دوی بم جهنم کې سو کوئی نه اعراب کې وي سو کوئی نه جنت کې وي یا لکا دا نعمتونه چې کوم جنتیانو ته ملاویږي اعلی نعمتونه هغه به دوی ته نه وي نو صرف دا به خدمت کوي د جنتیانو جنتیانو به څه کوي خدمت به کوي او سو کوئی چې الله به ترنه امتحان واخلي په پاش شو پکې صحیح او سو کوئی چې د الله تقدیر ته به حواله وي بس تقدیر کې د الله جل کدا غټ وي نو ایمان به یو کو غټ یا به کفر کوله ما تقدیر الله ته معلوم دی او راجح حداد او د الله رحم فضل داده چې جنت ته بزي او یا لکه په جنت کې به بیا نعمتونه الله ورکوي ځکه جنت خو چې دی دا مظهر د رضا د الله جل جلاله دی او مظهر د رضا د الله جل جلاله کې نعمتونه ملاویږي کړ لوی لوی نعمتونه به ته حاصلېږي یا لکه پوی پېښولې صرف په دنیا کې با اولاد تابع د ابوین وي او کو مسلمان او کافر پکې نو خیر الابوین بتابي وي الکه کوم اور پلار کافرانو معصوم و پات نو چې کا مور پلار دواړه کافرانو دا په حکم د کافرانو کې د مون جنازه به نه کېږي ها کله معصوم په خپل کلمه ویلې وا به مسلمان او یا لکه کچرتنا یو کس پکې مسلمان شوی نو تابع د خیر الابوین بوي نو خیر الابوین پکې سړي خیر الابوین چې کوم پکې مسلمان هرکه چې کوم پکې سو مسلمان راغلی او راغلی په تابع نو خیر الابوین چې کوم پکې سو مسلمان وي مسلمان خیر الابوین مور مسلمان و دا داغي تابع دی کو پلار مسلمانو ذاکر فی فشوی ها دغه نه راغلی احتشام راغلی څه شو صحیح یا لکه فوشل په دې خبره باندې نو څه خبره مو کړل باوین تابع خانو دا دریم چې وفات شو ته بنه سزا ثواب ملاویږي او نه به وته عقاب عذاب
فقال الأشعري شاوي للي أشعري سيبوي للي فقال الأشعري فإن قال الثالث كشرتوي للي شا سعير صغير للي معشوم للي يا رب اي رب زما لما أمتني صغيرا لما ده صيغة صيغة لما دا كم باب نه صح دا كم باب نه اصل سدي ها بابي دا بابي نو دا بابي فا صح أمت يموت نو بیا به څنګه شي چې د باب افعال نشي اصل به سي ماضي به سي ماضي غائب امتتا يمتتو امتات او چې اماتت نشي اماتا يميتو اماتتن اماتا يميتو اماتا او اماتا گردانو کا اماتا صغير كبير صغير كان نو څنګه بشي لما اماتني او دا خو کم باب دی د باب افعال نه خو نه راځي ها د باب افعال نه قاتل يقاتل بشان نو دا کم باب نه راځي لما ها دا خو د امر صيغه خو نه دا واحد مخاطب صيغه دي مخاطب صيغه ده مخاطب بسرش ماضي مخاطب امت ترغيب ها امت د باب فعل نه نو باب فعل د دې باب فعل نو دې کې اوس څه حذف شوی دی ها دا خو ضمیر دی ضمیر خو نه حذف کی موت اصل کې لما اموت وو ما قبل مكتوب كما قال وو پکې څه دی حذف شوی دی لما امتني صغيرا ولتعزن وجلم صغيرا صغير معشوم وما ابقيتني الى ان اكبر اول تازن پر خستل مدیت الى ان اکبر اکبرو کنا الى ان چزو غټ شوی فاؤمن بکا نسمه راوړې فان اومن ایمان می پتا راوړې و اطیعک او سمه کړې و استایات می کړې و فادخل الجنه نو داخل کړې شوی به ستا الجنه جنت ته داخل کړی شوی نو فماذا یقول رب نو سبا وتوي رب نو فقال علي جبائي وتويل استاذ يقول الرب ويبسوق اني كنت اعلم منك تخيز زفوي مپتاباني صغير انك تلو
کبورتا کته سوي غټ شوي وي او غټواله کړي وي تا لعصويتا نو تا بس کوللې فدخلت النار نو بیا به تا داخلواله کړي وي چاته ورته نو فکان الاصلح لك نو دا اصلح لك استاد پار انت موتا صغيرنا چې تمړ شس صغير ماشوم نو فقال الاشعري اويل الاشعري رحمه الله بين قال الثاني فجرت سوق يا رب اي رب زمال ما لما لم تمتني لما لم لما لم تمتني لك لم اخر تصور کوي جزم ولي تازن وفات کولم صغيرنا معشوم لأن لا اعصي لك چې ما فرمانی نه وکړې ستا نو فلا ادخل النار نو ما بداخل والے نه وکړې ستا جهنم ترمن نو فماذا يقول الرب سبوي رب ورتسوي س جواب بوته ورته نو فبهت الجبائي حیران وګرځیدل سوق جبائي وترك الاشعري رحمه الله مذهبه او پر خستلو امام اشعری صاحب سو مذهب د اعتزال او مذهب د جبائي پر خست او فاشتغل هو ومن تبعه او یا لکم مشعول شلسو هو دا ابو الحسن اشعری او هغه چې د تابع دي لکه باهلی او باقلانی او امام الحرمین او امام رازی دا ټول شروع شه به ابطال رای معتزله او باطل والی د رای د چا د معتزله او کې بس دا غي رای به سر کوله باطلول لبه چې ګوري الاصلح په الله تعالی باندې واجب ندي لکه الله په خپل باندې واجب دی او په الله باندې واجب نشته نه واجب شرعي شته نه واجب عقلي شته نه واجب عرفي شته واجب څو قسم دي پدری قسم دي یو قسم په واجب تعالی باندې نشته او بس الله په دې باندې قادر دی انسان لره د اختیار د کسب ورکړي دي اگر چې ټول طاقتونه سمره دي دا الله وت ورکړي دي د انسان حیات مستعار دي د انسان قدرت مستعار دي د انسان چې دا سمره قوتونه دي او د دې په بدن کې پراته دي الله وت ورکړي دي نو مستعار دي ٹھیک شول رجی سنا س اختیار ول ورکړې ک په خپل اختیار سره نیک عمل کوي جنت تب په دخول اولی سره داخلي او یا لکه ک په خپل اختیار دا اراده د بد کارونو کې نو هغه بد کارم چې کوي نو طاقت پکې د الله جل جلاله دته ورکړې دي اختیار د کسب دی نو پاغه اختیار د کسب سجدا په خپل تب باندې روان شولو الله وتعالى په ناراضه کېږم او دا داغه سره سره روان شولو الله وې زما طاقت پم د سره وی خو رضا مې د سره نشته دی او دا ګناه یو کړنو بس بیا په جهنم ته بځی کنه امتحان دی امتحان ویم دیتا چې بستا تر ارسه محیاوي نو کو دا خبره دی ومنلا او کامیاب شو کو او دې نه منلا بس بیا جهنم ته ورزیدل نو اصلح په واجب تعالی باندې سنشتا واجب نه دی ښه نور د الله په کارونو کې ډېر لوی حکمتونه وي زمونږ د ماتوریدیو پنځ باندې د الله جل جلاله افعال دا معلل بالحکمت دي سدي معلل بالحکمت په دې ټول کارونو کې حکمتونه دي
او فائدہ پکې مخلوق ته ده اشاعره وی چې معلل بالاعراض دي سری الله موږ الله پاک غرضونه نشته الله پاک د چا فائدو ته محتاج نه دی په دا جنت او دوزخ چې پیدا کړي بس دا د امتحان د پاره دي دا په بنده باندې د الله جل جلاله امتحان دی او حکمتونو فائدې پکې دي و اثبات ما ورد به السنت او اثبات وکولو د سو هغه چې باغی باندې سنت احادیث واردو ابو الحسن اشعری سے بداغه اثبات ومزا عليه الجماعه تکولو پدې باندې سو یو جماعت رجی اهل سنت نفسموا علماء مسما کړل دغه جماعت اهل السنت والجماعت دغه تسوي اهل السنت والجماعت وترويجي مالک اهل السنت چې د سنت اثبات او سنت سره اثبات کیږي والجماعت او په اجماع سره د دې اثبات کیږي د دې تسوي اهل السنت والجماعت